ته وادي غلیل ویله، وادي غلیل. نو دغه وادي غلیل اخر سر کې هغه د یو غره ویښ کې کلی و چې دا غر نه به دونه غټ غټ کاڼي رالوېدل لکه 50 منه او 60 منه یو کاڼي دی، نه به هم ډېر وو، داسې کاڼي به غر نه رالوېدل. دا غره لاندې دا خلک آباد شوی و او هر سهولتونه پکې وو. او دغه عربو پلاران د دې غره نه به راکوزېدل، دا به بیا زه ورځ دوه درې به هلته ځم، نو د دې غره نه به راکوزېدل نري نري سړي وو. نو ما افضل مولانا ویل چې دا پلاران دلته نه راځي، دلته اییر کنډیشن دي او راحتونه دي او دې پرې غره کې پرې دا کې ډېره دي. وایي دا وایي چې دا سهولتونه سړی بې غیرته کوي. ما اوس نن ما هغه وخت نه هم دا خیال و چې دا زبردست عرب دي او دا هغه جفاکش خلک او دا خلک و چې د اسلام جنډې بلنده کړی و په دنیا کې. او دا اوس چې کوم دي سهولتونو کې رالل، د ایر کنډیشنو ته ناست دي او د هر قسم سهولتونه دي، دا دې بې غیرت رښتیا بې غیرته کوي. بې غیرته دی که نه؟ محمد زوی د سلمان غټ بې غیرته، بې ایمانه، یهودنی پاللی سړی دی. دا بې ایمانه په خپله اقرار کوي چې ما د یهودنۍ پیس خوړي دي او ما له هغې تربیت کړی دی. نو چې د یهودنۍ په کې کلوي شي، هغه یهودیان نه تسلیموي، هغه یهودیان له چې کوم دی هغه وایي یهودي او سعودي وایي وزن برابر دی. نو اوس یې لکه سعودي د دغه تابع که، د یهودي تابع که. دا کې زمونږ حرمین شریفین دي، هغسې بې غیرتو په لاس کې پاتې شو. مسلمانانو له لازم دي چې دا خپل پاک ځای نه دي اوزګار کړي. انشاءالله وبشي داسې که خیر دا وخت به ډېر